بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدقت يا رب العالمين. دیزینا سورة الحدید دا شروع کی او حدید په عربی کې اوسپنې ته ویل شي. د سورت په اخره کې د اوسپنې څه بحث را روان دی، نو د هغې د وجې د سورت ته نوم د سورة الحدید دا ورکړل شوی. صحیح. د دې نه مخکې 93 یعنی 93 سورتونه دا را نازل شوي دي او دا 94 نمبر سورت دی او په مدینه منوره کې را نازل شوی. الله فرمای سبحا پاکی بیان کړی دا لله الله رب العزت لرا، یا پاکی بیانوي الله لرا ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي، وهو العزیز او دغه الله تعالی غالب دی، الحکیم حکمت والا دی. چې دا پزمکه کې سدي نو دا تسبیح بیانې چا د پاره؟ الله رب العزت د پاره. په اسمانونو کې چې سدي دا تسبیح او پاکي بیانوي د چا د پاره؟ الله رب العزت د پاره. وهو العزیز او دغه الله تعالی الحکیم سوالا دی، حکمت والا دی. له دغه الله رب العزت لرا ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو دا والارض او د ځمکې دا. والا आवाज را سره وباسه لکه بادشاہی د ځمکې او اسمان چا لرا دا؟ الله رب العزت لرا. یحیی و یمیت دغه الله تعالی ژوند کول کوي او مړول کوي. ژوند کول او مړول څوک کوي؟ الله رب العزت. وهو دغه الله تعالی علی کل شیء قدیر، په هر څه باندې قدرت والا دی. نو په هر یو چیز باندې قدرت والا ذات څوک دی؟ الله. आवाज کمزوري کوي مخه. هو الاول دغه الله تعالی اول دی، والآخر آخر دی، والظاهر ظاهر دی ښکاره دی، والباطن پټ دی. وهو دغه الله تعالی بكل شیء علیم، په هر څه باندې علم والا دی. نو تراته ووایه چې اول او آخر څوک دی؟ الله رب العزت. ظاهر او باطن څوک دی؟ او په هر څیز باندې علم کلی والا ذات څوک دی؟ نو الله رب العزت چې هیڅ هم نو نو ذات د چاو د الله رب العزت، او چې هیڅ هم نوي هر څه به ختم شي ذات به د چاوي د الله رب العزت. پخکارم دغه ذات دی. وفي كل شيء له آیه تدل على انه واحد، په هر یو څیز کې د الله رب العزت کرشمه موجوده ده، د الله تجلیات موجود دي. اوستا خبره ده چې ته دغه مکان ته ځان ورسې، الله دې توفیق راکړي. او دغه شان په باطنه باندې نو الګه پوشیده ستا چې څومره رازونه دي، یا دغه ذات چې دی ستانه په دنیا کې د نظر تی نه ویني، اگر چې صفات هر څه ته لیدی شي، خو دغه ذات ته نه شي لیدی، په آخرت کې به دغه ذات بیا ته ویني. الله دې را نصیب کړي. والذی خدای هغه ذات دی، الله هغه ذات دی، خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونو لرا، والارض ځمکې لرا، فی 6 ایام پشپږو ورځو کې. نو کاکا ځمکې اسمانونه پشپږو ورځو کې چا پیدا کړي دي؟ الله. چا پیدا کړی دی؟ الله. سم د زړه نه وایه چې الله رب العزت پې رانه خوشحال شي او الله راته قبر رڼا کي. ثم استوى، بیا یې قصد وکړو علی العرش، په عرش باندې. ځمکه اسمان یې جوړ کړه نو بیا یې قصد وکړو په عرش باندې. یعلم دغه الله تعالی پوهیږي ما په هغه څه باندې یلجو چې داخلیږي فی الارض په ځمکه کې، وما په هغه څه باندې یخرجو چې راوځي منها د دې ځمکې نه، چې د ځمکې او اسمانونو نه دی، یا د ځمکه کې څه دننه کېږي او څه ترې راوځي، نو د دې علم چا ته دی؟ الله رب العزت ته. د مور په خېټه باندې چې کوم ماشوم پیدا کېږي دا بدبخته دی که نیکبخته دی، علم یې چا ته دی؟ الله رب العزت ته دی.
وما ينزل هغه چې نازلوي من السماء د اسمان نه هغه چې راکوزوي کته کوي من السماء د اسمان نه وما يعرج فيها او هغه چې برخیږي په دغه اسمان کې د برنه چې د رحمتونه راوړيږي دا د رزق فیصله کیږي د لاندې نه چې دا اعمال خيږي نو په دې باندې علم چاته دی الله رب العزت علم چاته دی الله رب العزت الله رب العزت په هر نصیب کی او هو معکم اے الله اے دغه الله رب العزت قسم کو په عرش باندې او هو معکم او دغه الله د تاسو رم دی اینما کنتم کم ځای کې چې نو الله رب العزت تاسو سره د کم ځای کې چې دی وایا هر بنده سره چې په اعتبار د علم سره په اعتبار د گواهی سره موجود ذات څوک دی الله رب العزت هر ځای کې تاسو سره موجود دی والله یقینا دغه الله تعالی بما بهغ سباندی تعملون چې تاسو کوي بصیر لیدون کړي اے دغه الله رب العزت چې تاسو کې باغی باندې څه شي دي لیدون کړي الا دغه الله رب العزت چې تاسو کې نو باغی باندې څه دي لیدون کړي نو بصیر ذات څوک دی الله رب العزت د دې وجه چې چاته نو ماله نو صرف قادر موای صرف بصیر موای صرف عزیز موای د دینه من راغلی دا ځکه دا صرف د الله نوم دی نو عبد العزیز وایا عبد البصیر وایا عبد العلی وایا عبد عین سر یادم او دک شان چې عبد الکبیر وایا عبد القدیر وایا دا چې د الله نوم صرف دا چاته مال نو الله فرمای له دغه الله لرا ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو دا ولارد او د زمکه دا نو د زمکه او اسمانونو بادشاہی چا لرا دا الله و الى الله یقینا دغه الله رب العزت تا ترجو واپس ګرځول شي الامور ټول کارونه نو وایا ټول کارونه چا طرف ته ګرځول شي الله رب العزت طرف ته وای زما مرنا سنا تاسو بیا کې ناستا یولج الليل داخلوي شپې لرا النهار پورس کی ویولج النهار او داخلوي ورځ لره په الليل پشپا کی نو ورځ او شپه دا وړکې او غټې دا څوک کوي الله رب العزت او دا ورځ پشپا کی وردن نه کوي شپه په ورځ کې وردن نه کوي دا کم ذات کوي الله رب العزت وهو دغه الله تعالی علیم فوهدی بذات الصدور پرازونو د سینو باندې نو آیا کاکا ستا پزله کې چې پټ راز پروت وي چې هیڅ چاته دیم نه ویلي ستا غوږونه تی نه خبر نو په دغه راز باندې عالم ذات څوک دی الله نو چې ته پزله کې منسوبې جوړې نو غلطه مې جوړاوه ستا زویره دا پړه کې مراوله چې د تبزو به جګړه خیم بس لکه دا راوله چې د تبزو د خدای دین خیم نو اوس دا خبره تا پړه کې ساتلې ده خو الله په تعالی اجر هم درکوي او الله استاد د زړه مطابق نتیجه مرتب کوي الله دې توفیق راکړي او دا د یو مسلمان لپاره به دی غریب دی یا د کمزور دی یا چې د ته مسله ده پیدا بوله زه حل کوم الله دې توفیق راکړي الله دې طاقت راکړي مثال پتاوه اوس تا پزړه کې دا خبره پراته را الله رب العزت به تعالی په دې باندې اجر درکړي او ته پزړه کې وای چې یاره من ته سر خدا پیسې را لیو دا را لیو حسد کې د یو بنده سره نو دا نه کې دا خوري حدیث کې راځي لکه څنګه چې اوچ لرګي دا ور خوري نام په پړ نو الله او اوس علم په چاته دا صرف الله رب العزت دی آمینو اوس الله وی ایمان راوړې بالله پچا باندې په الله باندې ورسول یو پر رسول الله تعالی باندې وانفقوا او نفقه ورکې مما ده حسنا جعلکم چې ګرځولې تاسو مستخلفین نائبین فيه په هغه کې الله رب العزت فرمایي دا مال ستانه دی دا هر ستانه دی چې ته به چې الله ما جوړ کړي دا بس کل اختیار دی دا نه الله وی زما مال دی زما ازمکه دا زما اسمانونه دي ته مې صرف یو جان نشین جوړ کړي ته صرف دا وکا چې دا ما کم مال تعالی درکړي دی دغه مال زما په لار کې استعمال کړه الله دې توفیق راکړي دا کم بچي چې ما درکړي دی د اختیار ما سره دی
د دې اختیار ما سر دې کنه نه مړ کوم که زر کاله پسې مړ کوم که دل عزت ورکوم که نه ورکوم که نوکری ورکوم که نه ورکوم خو تعالی مې عارضي تور مجازي تور دا بچي درکړی دی ته مې بې عزتمن کړی د چا به بچي نه هغه دکه شان ګرځي خو تعالی الله وایي ما بچي درکړی دی نو دغه بچي څه وکړه دا دین والا وګرځوه دا دین نن سبا ګور ډېر سخت ضرورت دی تاسو په خدای تاسو د ډېرو کیسو نه خبرېږئ زمونږ دغه ماحول دی مونږ ته پته ډېرو کیسو نه تاسو نه خبرېږئ په غټه سطحه چې دی نو خلک داسې چې دی الله دې معافي وکړي خو خلک په لږو لږو پیسو پوه هم نه دي بله مونږ تلو فخرالاسلام بابا الانبیا اتفاقي کار هلته شیخ الحدیث دی او مفتی فرید صاحب خلیفه هم د ډېر لوی شخصیت دی مولانا شوکت علي صاحب دامت برکاتهم العالیه الله دې وکړي ما ورته ویلی هم دي مشر عالم دی زموږ علماو کې بلکې دارالادب محتمم هم دی مشران علماو کې کیدای شي سپارې ته هم راشي الله دې وکړي دعا کوئ ځکه چې هغې داسې چې هغه سره دواړو وختونو کې د احادیثو کلاسونه دي دواړو وختونو کې شیخ الحدیث نو بره سهار کې پیریډونه دویم ټایم کې بیا بیا کلاسونه دي او ځان له دوه درې مدرسې ځان نه دکه شان بیا اتفاقي کار وغیله لاړو خواجه صاحب له بیا ورپسې فیر حزب الله جان صاحب د هغه وی چې فیر حزب الله جان صاحب بیا هغه هم پروګرام اتفاقي کار ورته نه بیا ماسخوتن 13 بجې وسټې مو 400 دینار ورسېدو هغه راته خبره کوله زه هم یو ملګری را سره ولم فیر حزب الله جان صاحب وی چې زمانه یو عام کس بیعت وکړم په اسلام آباد کې سلوي نوکر و یا هم بنده و لکه داسې نه و چې علم یې کړی وغیره موږ دا خبرې کولې چې یاره قادیانیت دی په دې طریقه حمله کوي په دې کوي داسې خلک نوجوانان ځان ته راړي دا راړي وایي چې بیعت یې وکړئ بیا څه وخت چونکې دغه ذکر اذکار چې سړی کوي بیا اثر شروع کوي وایي داسې چې یوه میاشت واپس راغی ما ته وایي چې مولي صاحب تاسو یاسې وایې اوس مې د خدای په ذات قسم دی عملي طور چې اوس زه سوچ کوم زه وینم چې د خلک رس ته رځه لګیا دي قادیانان کېږي اوړي په پیسو باندې اوس مې عملي طور ولید خلک اوس اپر چونکې دې شي ته موږ ډېر خیال نه کوو اوس یې زه عملي طور وینم چې خلک لګیا دي په مختلفو جامو کې دا په هر ځای کې دا به ستا په ځای کې ستا په ګاونډ کې په بل څه کې په مختلفو نومونو به خلک کار کوي او بار ملکونو کې خدایي اړو اتکی صاحب تلو غالبا اکسفورډ یونیورسټۍ ته کمې ته تلو وایي د ختم نبوت خلاف چې څومره د قادیانانو کتابونو په لایبررۍ کې ټول پراته او زموږ د ختم نبوت یو کتاب پکې نه پروت او په نوم د مسلمانۍ خوري ښه دا اوس د قرآنونو داسې کیسې راخوره کړې وه قرآن ته په نیټ باندې سرچ که تا ته به چې دی په هغه مشهور یعنې چې ډېر کم سرچ کېږي په هغې کې به تا ته د قادیانانو یو قرآن راسي چې هغې خپل کیسې پکې را تذکره به درته راسي الله دې معافي وکړي ته وګوره ستا تفسیر کبیر د هغې د تفسیر کبیر په نوم باندې تفسیر کبیر جوړ کړی ستا تذکره ده دا چې دی بلا 2-3 تاریخونه دي احادیثو کتاب دی د تذکرې په نوم تذکره جوړه کړې ده چې مسلمان پکې دوکه شي ته وګوره هغې بلا کیسې دي نو دا هره شوه نو کوشش تا پکار دی ډېر سخت ضرورت ته په خدای یقین وکړي چې چا هغه خدای پاک دین تاریخ کې دي چې هغه درنه خطا نه شي د کور تربیت ډېر لوی کار ورکوي چې پلار او مور د بچي نه څه جوړول غواړي داسې خبره ده موږ ته دا جوړو هغه نه جوړېږي که یې راشي کمزوري خو چې موږ لږه خواري خو وکړو که نه زه د بچي نه ډاکټر جوړو ماته جوړېږي زه د بچي نه چې دی زمیندار جوړو ماته جوړېږي زه د بچي نه چې دی نو د چنچه ډریور جوړو ماته جوړېږي زه د بچي نه چې دی نو د خلکو سره ولا دښمنۍ جوړم هغه ته جوړېږي زه د بچي نه چې دی نو صرف دیندار نشم جوړولی دا یو خبره دیندار ته به صرف دې خبره دین نه راشي بیا نشم جوړ د کور لوی کردار دی چې پلار د بچي نه تپوس کوي چې بچي سبق ته کېناستې که نه ترجمې ته کېناستې که نه مونځ دې وکړه که نه چې مونږ د سره تپوس ته په ایمان ووایو د ایماندارۍ خبره د سارې د مونځ به څونه کسانو د خپل بچي نه تپوس کړي په طریقه باندې وکړه څه دا دوی ډانګې ته راوالې هغه هم اوس بالغ شوی په طریقه وکړه نو ماسپښین د مونځ به څومره خلکو تپوس کړي چې بچي ته خو زما نظر کې نه تا مونځ وکړه که ونه کړو بچي ته خو سبق کې نه وي ته خو چې دی نو ما ونه لیدې چې تا چې ګوره دا د دین الله رب العزت ترله توفیق راکړي او په دې به مونږ ته خدای پاک ثواب هم راکړي که هغه بنده هغه کار وکړه که نه خو لږ کوشش پکار دی ځینې آمینو ایمان راوړئ بالله په الله باندې و رسول او په رسول الله تعالی باندې و انفقوا او نفقه ورکړئ مما د هغه څه نه
جعلکم چې ګرځولې چې ګرځولې تاسو مستخلفینا څه جانشینان بي پای کې داغینا نه پکور کې فلذین بسا کسان امنو چې ایمان راوړ دي منکم تاسو نه وانفقوا نفقور کوي لهم د دیو لپاره اجر کبیر لوی اجر دی بسا کسانو چې ایمان راوړ تاسو نه الله فرمایي نو د دیو لپاره لوی اجر دی الله دې دغه اجر را نصیب کی ومالکم او سدی تاسو لا تؤمنون چې تاسو ایمان نه راوړئ بالله په الله باندې ور رسول او رسول دا الله پر رسول باندې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ګورا يدعوکم چرا بلی تاسو لتؤمنوا د پارا دي چې تاسو ایمان اورئ به ربکم بخبل رب باندې مستبوي چې خو دعوت ورکوم او پلانکی قبلې او پلانکی نه قبلې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره چې پتا څه شوی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بداسې ته نو تاسو به وی چې داسې بزرګ شخصیت مونږ نه لیدلې نو جوان دی ډیر پاک دامن دي امین او صادق ته امانتونه به ورسره خودل چې بل طرف ته بمته او اوس چې پیغمبر دی دعوت درکې نو خبره نه مانه ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم الله یادي بیا خپل بچی دی ساده خاندان کسته تاسو ارسونه مرتبه اوچته شي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خو خور لمون رسول الله زموږ ایمان ته دعوت ورکوا ته په حوصله سره کار کوا چې یو کس د دنیا سبب زده کول شي یو کس زمینداری زده کول شي یو کس جګړه زده کول شي یو کس سیدی سیاست زده کول شي یو کس سیدی د دنیا بل شعبه زده کول شي نو په ایمان قران ته ناسم چې هغه دین د ټولو نه په طریقو لاس زده کول شي خو موږ خپل بچی له دې طرف ته سره مخاطب سره نه ورکو پیسې په دې اړه نه لګو دا څه خبرې مونږ ته راځي او چې کم کسانو باندې ډیر شوي یعنی اوس هم زموږ استادانو کې داسې هغه وي چې تر اخرې درجې ته زه نوم رسېدلی وایي ما باندې مور او پلار پیسې بندې کړې وي چې ته علم ونه کړي داسې دا کوشش پکار دی د پوره ماحول چې پوره ته د بچي ذهني طور ماحول دیني جوړښت ته او سدی تاسو لره چې تاسو ایمان نه راوړئ په الله او رسول باندې يدعوکم چې تاسو را بلی لتؤمنوا بربکم چې تاسو ایمان نه راوړئ په خپل رب باندې وقد اخذوا حالان کې غشت د میثاقکم وعده تاسو ان کنتم مؤمنین که چریه تاسو مؤمنان والذي خدای هغه ذات ينزل چې نازلوي علی عبدی په خپل بنده باندې آیاتنا بینات واضحه یخرجکم د پارا دی چوباسی تاسو لرا من الظلمات د تیارون الی النور رڼا الله آیاتونه سره نازلوي ينزل نازلوي علی عبده بخبل بنده باندې آیات بینات آیاتونه ښکارا یخرجکم من الظلمات الی النور چوباسی تاسو لرا سلبنا د تیارین رڼا ته لکه قران د سره پارا دی چې تا د تیارین سره توباسي رڼا توباسي او کدا مقصد ته حاصل نه کیته د جګړې زده کی ته د بل مسلمان سپکوال زده کی دا تا قران نه زده کړی دا بیا تا بل څه زده کړی نه چې قران لګینو پکار دی د بل مسلمان د انسانیت قدر وکړو د بل مسلمان حق پیژنو پکار دا چې په قران عمل وکړو الله دې را توفیق راکړي ماهری صحنه دي کوشش دا پکار دی چې دا به قران دا دونه تیر شو څه هم زکوي چې دا یو مسله بیا دی دوه بیا دی کړي د خدای شکر دې کلام ته ناسي چې وای ما سونه عمل کړی الله دې را توفیق راکړي وان الله یقینا الله رب العزت بكم پتا سبحان دی رؤوف ډیر مهربان دی رحیم او رحم کون کړي الله ډیر زیات مهربان دی ورنه موږ هر ګناه کوو الله موږ نه راټینګي الله موږ نه راټینګي نو چې موږ هم د الله رب العزت ته بسچته وو بس والله توفیق راکړي وما لكم اوسدی تاسو لرا الله تنفقوا چې تاسو نفقه نه ورکوي خرچه نه کوي فی سبیل الله پلار د الله تعالی کې ولله ان الله پلار کې څه کوا خیرات کوا خرچه کوا الله دې را توفیق راکړي ولله او حاصل الله لرو موږ درته سوایو موږ دې کاکا پیسې مرا کوا دا زوی دې را په خیرات کې راکړي دی یو ګنټې له یو نیمه دې را د خدای په نوم باندې راکا ته ګوره چې الله رب العزت دې نه څومره کار او کته دی به دین ته نه را جوړه ته بیا ګوره چې بیا به کی سروانه بیا به خپای په خدای کې بیا خلک خپای ولله او حاصل لر میراث السماوات میراث اسمان دی والارض او دزمګری لا یستوی برابر ندی منکم تاسو نه من هغه سو انفقا چې نفقه کړي د خرچه کړي من قبل روان دي د دینه من قبل الفتح روان دي د غلبې د اسلام نه د فتح نه مراد فتح مکه نه د غلبې د اسلام نه
وقاتل او چې قتل او مقاتله کړی دا قتل جهاد کړی دی نو چې چا مخکې د غلبې د اسلام نه سی کړی دی هغه چې لکه چې اپوزیشن کې تاسو څوک ودرېږي حزب اختلاف کې څوک ولاړي نو دغه ولاړه ده چې حکومت راشي بیا ور باندې تاسو ودرېږي نو د دې وجې چې مخکې د سنه مخکې د غلبې د اسلام نه دین نفقه کړی ده خرچې کړی ده اولئک دغه کسان اعظم درجه دا ډیر اوچت په درجه کې من الذين د هغه کسانو نه انفقوا چې نفقه کړی ده من بعد رستو دا غنا چې دا غنه رستو نه پکا کړی خرچې کړی دا نه وی الله چې ګوره دا قابل قبول نه دا اوچت خلک نه وي دا اوچت دي خو دا هغه نور درجه ډیره زیاته اوچت ده الله دې را نصیب کړي نو لکه ته عام مسلمان ته علم نه کړی نو ته مسلمان نه نستا درجه ډیره اوچته ده الله کلمه در نصیب کړی ده الله د خپل حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی ګرځولي تی ګرځولي ستا کور والا ګرځولي ستا بچی ګرځولي ستا مور او پلار ګرځولي ټبره دل ګرځولي چې ته په دې د خدای شکر ادا کړې الحمدلله خو دغه درجه الله وایي چې بیا کم کس علم وکړي دغه درجه ډیره اوچته ده کم کس چې د دین په لحاظ په یو شعبه کې اخته دغه درجه ډیره اوچته ده یو کس د دین لپاره پیسې ورکړي دغه درجه ډیره اوچته ده نو کوشش وکړو چې د دین په هر شعبه کې وایساد والله دې توفیق راکړي او د دین د یوې شعبې به مخالفت نه کوو او نه به ورته سپک ګورو او نه به مسلمان ته سپک ګورو او نه به چې دی حتی بعضو بزرګانو باره کې راځي هغوی وایي چې کافر ته هم په دې حساب سپک مه ګوره کیدای شي چې د اسلام طرف ته راکړي دا د صوفیه کرامو دغه ده خو لیکن هغوی احتیاط دومره کوي او موږ مسلمان ورور ته سپک ګورو او قدرتي کار دی خیر بس دا خبره بیا وکړو کوشش دا پکار دی چې عملي ته ورځان جوړ کړو او د کور ماحول جوړ کړو بچی دی یا ته یو طرف ته خو بځې که ته دلته نه کښېنې خو په ډبه به ناست یې که دلته نه کښېنې کور به کیسه کې که دلته نه کښېنې چا سره به غیبت کې بچی دی که دلته نه وي نو دې ټایم به چېرته ناست وي د 9 بجو یا د 10 خبرونو ته یا به ارتغل ته ناست وي یا به چې دی نو چېرته فلم ته ناست وي یا به کرکټ ته ناست وي او ټول لا 15 منټه تېر نه بیا زه بار وځم بیا را سره ټولي بیا چې دی نو دغلته په بیټک کې ټولي بیا به په دیره کې ټولي بیا به په بند ټولي بیا به چې په بل ځای کې بیا رايوځای کېږي او په قرآن نه رايوځای کېږي نو ستا بچې دی بل ځای ته ځین دې ځای ته یا نوجوان هلک دې ځان ته سوچ وکړي چې بهی زه د بل چا ځان دپاره ماډل جوړوم نو خپل مشر ولې نه جوړوم خپل محبوب صلی الله علیه وسلم ولې نه جوړوم الله دې راله توفیق راکړي وکلن الله وی وکلن خو دغه ټولو سره مه چې کلمې ویلې ده دغه مخکې نه پکه کړې ده وروستو یې کړې ده وعد الله الحسنى الله وی د ټولو سره مې وعده ده د نیکۍ الله دې را نصیب کړي الله دې استقامت را نصیب کړي والله یقینا الله رب العزت بما په هغه څه باندې تعملونه چې تاسو یې کوئ خبیر خبردار دی الله رب العزت دې پوهه او سمجھ را نصیب کړي